ارمانونه مې چې سترګو کې ساور کړي خپل خپل عزت کې بسر ونغاړم ستا د مینې ډاډ ګرانه زمانه دا پکار سا غستو سیس مې وګڼه یو ځل خو د غلام محی الدین قاتل زه نشم معاف کولی. حاجره خپل زخمونو سره ستاسو عدالت ته راغلی ده. هغه تشلاس ملې گئی دله د دې مجرم را پیدا کړي ګینه بند کړي د عدالت. زما هغه مور چې مال به پوکا شاباشي را کو کنه هغه به حاضر زما په کور کې انکور جوړ کی پورا عزت پورا احترام سره بساتی دا وخت ضرورت واله ده. ملزم ریان خان تا د حاجره الیاس باندې قاتلانه حمله کولو د جرم نه با عزت بری کوي. تاسو زما سره لوس کړو تاسو پورا کوی کنه هغه Rehan, baby. Just go. Are you okay? I said just go. Just go. That salate. Just go. Just go. Zista help come? I said just go. Please go. Dalate ta. بهر ته راوځه روټه خورا او په پلار باندې هم خوروا زوګینه ملامورې دا ځله روټه ورکې غیس نه دی خړلې سهار نه زما بچي لکشانې ته هم خورا پلار دې کله زما خبره اوري مخکې د ګلو په غم کې روټه نه خړا او استاد غم په وجه روټه نه خوري ته چې ورته وای نو بخوري تا ته خو پته ده چې د هغه طبيعت ناسازه شي پس زما بچي روټي وخوره راځي दाजी उखरी ना बच्चे दाजी सहारनम सने दी खोड़ली उखरी द रोटे न सखफगान राजा बखना وغواړه د خپل پلار نه درته ویم بخنه وغواړه تی سوري दाजी دا سوري ستوي په خپل جبه کې په خطوګه ته بخنه وغواړه په خپو پروزه ونه نه ټیک تا کینا ګوره بچیا چې څه کېدل هغه هوښ وا
لږ وخت پلګي هر څه به ټیک شي. اغا ستا یاد دي د فاروق درزي لور څومره بدنامه شوې وه په نړۍ کې؟ چېرته ده هغه؟ واده شوې ده، کور یې آباد دی، ناسته ده، د چا خو یاد هم نه ده. تاسو ته یاده خو ده؟ نو څه وکړو بیا؟ ویې وژنمه ستا دا خوره؟ دا جیزه دا نه ویم، څنګه چې تاسو له غوسه راغلوه هغه شانتې ما له راغلوه. ما خو خپله غوسه وویسته په تا باندې، ستا غوسه به څنګه وځي؟ ګوره اورېدل ټولو لوي، ما له هم ستا مور له هم دې له هم او تا له به هم اورېدل وي، د خاندان هم دا مطلب وي. داسې که څه شي زوی که نه نو یو ځای به هم ویشلی و. اوس مخې ته به غوسه نه کېږي که نه داجي؟ مخکې به څه کېږي، د انسان عدالت کې خو فیصله وشوه، د الله پاک عدالت لګېدلی دی او فیصله به کېږي. زیات خو نه لګېدلی، اوس خو لګېدلی یم. بچې ما معاف کا داجي. دا څو کړل تا راتلو سره دی اغله سپېړه ورکړه؟ سهج نه وګړې چې راغلی و چې مخ سر مې د هغه ښکل کړی وې. ډېر اپسیټ شوی دی هغه، دومره خو هغه په جیل کې هم نه و. تا له د پریشانه کېدو ضرورت نشته، هغه زما زوی دی. ستا زوی دی نو چې څه دې زړه غواړي نو هغه به کوې هغه سره. هغه سپېړه ما ځکه هغه له ورکړې وه چې د الله قهر پې نازل نشي. دومره هر څه کېدو نه باوجود هم دی بیا هم هغه جینۍ نه بخي. تاسو له د هغه سره د دروغ لوز نه ورکول پکار. زه تاله جواب درکم او که دی له صحیح خبره خو کوي هغه، نه لوز کول پکار تاله هغه سره. مخکې د چا ښځه میلاو شوې وه هغه ته، اوس ورته مور میلاو شوې ده. هو دې قتل دې ښځې ته اوس به هم ته هغه سنبالای. خانجي زه په رښتیا ډېر ویرېدم چې هغه چېرته څه ونه کي. ډېر په مشکله مې سنبال کو هغه. ټول عمر دې سنبال کړی دی، د دې دپاره خو هغه دې حال ته ورسېدو، د چا په کابو کې هم نه راځي. و دې قتل په کم خوی باندې دې ښځې ما سره خبره وکړله. دا ټول هم ستا قصور دی. ته د هغې په مړۍ لږ زور وکړه که نه، سم به شي بیا خوی د هغې. چې کله هم یو ښځه سره زیاتې وشي هغه د هغې دپاره اواز اوچت کړي نو د هغې په خلاف، نو د سوسایټي ټول سړي د هغې په خلاف یو ځای ودرېږي. که هغه تانه وي، کوټ کچهرې وي، که د هغې مالت وي او که خپل کور، نو هغې له هره ورځ د ډېرو اوازونو او د هر چا د خبرو مخه کول وي. تور، طنز او د شک نه ډکې سترګې او اوازونه هره ورځ هغه سنسار کوي. که هغه وګټي ټول په یو ځای هغه یوازې پرېږدي او که وبېلي نو تنهایم نه نصیب کیږي. حاجره شایان راغلو. ته لاړ شه د دې ځای نه،
هغه تا سره نه ملاويږي. ولی هغه دا وایي چې پتا کې هغه ته ریحان ښکاری. Baby. تو په رښتیا هغه جینۍ سره واده کول غواړې؟ زه به ستا هیلپ کومه. ستا د مور په شانتي نه یم چې کمیټمنټ وکم او مخ واړم. واده خو ماله د هغې سره کول دی مام، هم اجرا سره چې کوم ستا ارمانو هغه خو پوره شو. که هغه ستا نه شوه نو هغه ته ملاو نه شوه، نو بیا ولې؟ مام هغه ورځ په کومه ورځ چې ما اجرا وهلې وه، چې کله ما ټیک کړی و سیزر سره، هغه ما داسې نیولې وه، په قنچۍ مې وهله. اول خو ما نه ولیدلې چې نظر مې پرې پرېوته، نو داسې ما په قنچیانو والا هغې نفرت سره کتل او چې هټیو داسې هغې ما ته نفرت سره کتل او زه په هغې مین شوم مام. ومې شوه د هغې سره مینه وشوه. زه I can understand. I wanna marry her, Mom. I know. At any cost. Relax. Relax. نور خو نور ما جمعه تتلم پرې خودلی دي. خلک سلام ګرځولو نه پس هم د یوې خبرې تپوس کوي. دکان کې کېناستل خو ما ډېر مخکې پرې خودیو. خلک پیسې وروسته راوباسي خوله مخکې کوله وکي. داسې ښکاري چې د ټولو جنکو قسمت نصیب رشته او مستقبل د هاجرا سره تړلې ده. ټولو ته پته ده چې عدالت څه فیصله ورکړې ده او تپوسونه ټول کوي او تبصرې فهم کوي. خو پچا کې دومره همت او غیرت نشه چې لاړ شي داغه فرعون نه تپوسو کی د وجاهت خان نه چې تو وایا چې د بغیرت زوی دې څه کړی دي. نو تور خواغه لګولې دي. زما د لور څه قصور دی؟ څه قصور دی زما د هاجرا؟ نورا زکه خو خلک د لونو کنا په خوله باندې لاس کې دي. غلی اوسه ته غلی اوسه.
ولی زکه چې چرته خوا او شاته دا زناور را بیخ نشي. رورا ماته خو ښکاري چې موږ په زناورو کې اوسېږو. اوئے ظالم هیڅ څوک هم په ګټه نه ولي، د مظلوم نه کلمې راوباسي. خانو مخکې د څه سوچ کړ دی حافظ صاحب؟ اکرم رورا ته خو زما مرګره، تو هم زما سره دا خبره کې تپوس را نه کوي. هغه زه خو بس سوچ کول سدي. زمونږ شانته خلک څه سوچ کولای شي، څه کولای شي. مونږه چې خوښ شونو بیا بس مونږ چغې والے شو، فریاد کولای شو، زاری کولای شو، بس. خو نظام داسې دی، داغه دیوالونه داسې دي چې زمونږ आवाज پخپلا بس واپس راشي، ټوقه تی جوړ شي. ګوره زه صرف تپوس نه کوم، د مسلې حل می تعالی ځان سره راوړی دی. هغه د بیگم صاحب فون راغلی مالا، هغه غواړي چې تاسو پکې راشئ، د شایان لاسونی سه او خپل کور ته راولای. نور ته پخپل او خيار پويږي یار چې څه کول دي. رورا مونږ په زناورو کې اوسېږو. تاسو سره راغلی یی دلته؟ حیرانه گئی ما چې چرته د بیرې ونی الته ناسا پکانی راځي او اوس خو تاسو ورکو لاو کو سو کوم د نراتلې شي بغیر د اجازه ته. ماشاءالله دومره بدنامي شوی دا چې څنګه د هاجره نوم واخلو دستي ریسپانس راشي. هغه کما کینچیانو والا د چا یار چې ستا د مالت یو خواري بوډۍ مکاري خزراته ویلیو. سوکو ډیر ظالمان خلق دي. یاره دومره لري ناراضم زستاسو کورتا کم از کم د اوبو تپوس خو کوي. राजा केना کنه زما زړګیا په ما ولې غوسه کېږي؟ ما خو همیشه ستا مرسته کړې ده او نن هم ستا مرسته لراغلم. جزاک الله. څومره جنگي دی بیا هم غوسه نه وته ستاسو د لور. بس ته بچې بس ډیرو شوا پخپلم خواره شوي مونږ دیم پریشان کړو او بیا سمې لاو شو د خلکو پیغورونه الزامونه. ولې راغلی تاسو؟ ولې راغلی؟ د اغوی ټولو خوله بندولوله. ګوره چې چا څومره بکواس کول وکړو اوس صداسیو کو چې د ټولو خوله وازه پاتې شي همت پاتې نشي پچا کې د خبره کولو. په خاص توګه باندې رشتہ مې راوړې ده د خپل زوی د پاره ستاسو د لور رشتہ.
دا څه کېته زسکه جوړو ما هغه چې په بیا اجازه ښکاری ته خو خوې کنه هغه ته زما په مخ کې ریحان وړي ښکاری پاسې دلتانا پاسې او زئی دلتانا زما پتلو باندې بسوشي چې زلاړه شم نو خانجی براشم دغه خبره وکوي کاغه د اوشړلو نو ریحان براشي دغه خبره وکوي او بیا ته خبر یې کنه هغه څنګه خبره کوي صدړه کرا کوي مال د دړکه ورکولو څه ضرورت ده مونږه کمزور خلک نه یو او کمزور نه تاسو بزدل یې تاسو هیڅ تعلق نشته تاسو سره او مس تعلق تاسو مونږ سره ساتي نو never مونږ خو به تاسو سره تعلقات ضرور ساتو زمونږ زوی دې سره مینه چی کوي ستاد لور سره رشتې په زور زبردستی نشي تړلې کېده کتا سو په آرام سره ونه منل نو کې دیشي زور زبردستی م کوي سبو کوي تاسو چې د دې په خرانه شینو خبري مورې فون راکا پل فون روړی چې زداجی دا کولو کم چراشي هغه دلته هولډ ډاون دا والا کالو کا کراویم غواړي نو هغه بسو کی ما په وجنی څه او بیا زه سره ناجایز خبره خو نه کوم عزت در کوم تاسو لا پسر سترګو کې نو خبره کوم خپل انګور جوړولو خبره کوم د چا په نوم چې پیغورونه ورکوي هم دا هغه نوم خو لګي در سره نور څه پکار دی هغوی ته سبب دا غي سروم د ویاړ نو چت شي چې دا چا سر ټیټ شي ټولو مخې ستاد لور په وجه ته داسې نه پويږي اوسه دلته نه بیا دوباره را نشي دی کوړه زه دلته ویم چې اوسه چوپ کا ګوره خوري دا خو ماشومه ده ایموشنل کیږي ته په دې فیصله سوچ وکړه سمدا زه بیا راځم او چرته پتا دی کې اخوا دی خو نکاح نه کی چاته ګنې تیر ځل خوغي کینچی راوړې و او دې ځل به ټوپک په لاس راځي زه درته ویم چې اوسه دلته نه اوسه شایان ستریحان مجلی شي جواب را کراله هغه وجنه دا څه کوي مورې سامان ولې راو باسئ زما مورې درته ویم زه ګوره چېرته ځمه نه دا یوسئ څه سامان چې وړل غواړئ ویسئ تاسو خو ما څوک نشي بولی دا تاسو ته ویمه ګورې قادر بخش जी बीबी जी دا सामान اوچت کا गाड़ी کې کېده ټیک ده بیبي ودرېږه هلته ځه ځه مورې ولې کوئ تاسو زما سره داسې
او کم چې ته ما سره کې کنه او د دینم زیات بد دی. راځه چې زو دلته نه هملته چرته چې تا خپل معصومیت پرېښی دی. زما زویه د مور غېږې ته واپس راشه خپلې مور له. هلته به مور تا ته بیا هم حق کیسې اورئ چې کومې هېرې شوې دي تا نه. زما زړګیه مونږه مور او زوی به په جمع بیا نه به هغه مرغې پالو، پتنګان به رانیسو، ګوډې به الوځو، دواړه به ډیوې بلو، پټاخې به بیا چلو، سپرلې، بارانونه، اختر، شوکدر. ما خو هیڅ سم نه دی لمانځلی ستا د تلو نه پس، هیڅ نه دی لمانځلی. زما شهزاده اوس به زه ته دا ښیم چې په اصل کې ریحان خان څوک دی. په اصل کې ریحان خان خو ډیر بہادر، عزتدار، غیرتمند، زړور. دا چې کوم ته په ډیر فخر باندې په اوچته سینه خپل ځان ته ریحان خان وې کنه، دا هغه نه دی. نه زما زړګیه دا هغه نه دی. دا خو څوک مغروره بدماش انسان دی. دا ریحان خان نه دی زما زړګیه، دا ریحان خان نه دی، هډوم نه دی دا ریحان خان. راځه زما زویه خپل اصلیت طرف ته واپس راځه. راځه خپل اصلیت طرف ته واپس راځه. بس مور ته نه زار شه، مور ته نه قربان شه، مور قربان شه دنه. روان یې څه او زما زوی واپس ما سره کور ته روان دی. زه د هاجره کور نه راغلی یم. په خلا کړه ما د هغې فیملی. اوس هغوی تیار دي رشتې دپاره. Sir, seriously? Yes. ته په خپل مور ته څه فرمایش وکړې او زه به یې پوره نه کړم. How can that possible? وایا ماته څه شوي دي؟ هاجره
سکړې دی هغه زه هغه ځای کې ودرولم چې کوم ځای یا خو هغه ژوندی پاتې کېدی شي یا زه شایان ما ته وایه چې هغه وجلی شي ته هغه وجلی شي که زه خپل ځان وژنم ستاسو خیال زه به تا مړه کېدو ته پرېږدم بیا به ستا څه کېږي ډېر سکون به میلاو شي زما د مخ نه به د هغه مخ کوشي که نه ته بلکل غم مه کوه په قلاره کور ته لاړه شه د هغې د کور نه به اوس څوک نه راځي صرف په خبر راځي نه شایان ته به دا نه کې ته پلیز دا وکړه تا مړه کېدو ته پرېږدم ژوندی خو زه به هسې نشم پاتې کېدی که تا هغه مړ کړو نو هغه به تا پرېږدم زما د هېڅ چا هم پروا نشته د داسې بې بسۍ ژوند تېرولو خبرداری چې زه څه وکړم نه نو څه آپشن نه نور زموږ سره ها ته به اوس د هغه سره واده کوې ها ووایه که نه څه آپشن ده زموږ سره یو آپشن شته زه به هغه پخپله مړ کړم زه به یې پخپله ووژنم بیا د هغه مخ ټول عمر په خپل مخ باندې به لګولی ګرځم خو ما ته ښکاري یاره صرف ستا د نظر پروا ده ما ته نور د هېڅ چا هم نظر پروا نشته هغې دپاره به زه ژوندی پاتې نه شم ژوندی یې ژوندی به یې هېڅ به هم نه کېږي تاله تو به یې تا واورېدو تو به یې هېڅ به هم نه کېږي تاله کوم فلم جوړیږي اوس دا تاسو اړه سوچ نه کوئ چې خو دې خو هم څوک شته دی زه ته کم وخت نه کړکۍ کې ولاړه دار سا اورم زه خیر یو آپشن ما سره هم شته نه به څوک مړ کېږي او نه به څوک وژني د حاجره طرف ته کتو به د چا بل چا همت هم نه وي دا دروغ وای خانجی داسې نشي کېدی ولی داسې ولی نشي کېدی یوه هم ښځه دومره زخمونه خوړلو نه پس د داسې سړي شکل هم نه لیدل غواړي چې مخې کتل نه غوښتل نو بیا یې ولې راغوښتی و هر هفتې 2 هفتې نه پس ملاوېدو دپاره او نه نور څه دومره پیشیانې ولې اچولي و هغې دومره ذلت دومره بدنامي دومره خواري څه دپاره به زغمول هغې صرف او صرف ریحان خپل مخامخ په کټېرې کې ودرېدو باندې ادروایز هغه خو ډېره ښه پوهېده چې مقدمه خو به وبېلي او هغه په ښه توګه خبر وه چې تاسو ټول به په جمع هغې له ماتې ورکئ که هغې دپاره تاسو 11 کسان هم وژل نو خیر دی دا خوله نشي بندولی تا خپله دا هغه بدماش وي نه خو کېدی شي قدرت تاسو ته وبخي خو د هغه ماشومې د ازار نه ویریږئ تاسو څه اوس پخپله وګوره چې څه وایي ده بند کړئ تاسو دواړه خپل دا بکواس ختم کړئ دا هر څه زه خو خبره ختمول غواړم خانجي او دا به همدقه شانتې بندېږي چې د دوی دواړو واده وشي ګینې دا پروبلم به ټول عمر دقه شانت رواني ټول عمر لا ستاسو وینه داغه چې تر څو پورې خپل ضد پوره نه کړي که نه نو په ارام به کښېنه نه چېرته پلیز ټرای ټو انډرسټینډ خانجي دا خو نه پیژني هغه په ښه توګه 9 میاشتې مې خېټه کې ساتلې دی او وی چې زه هغه نه پیژنم یاره خانچی تاسو د الله نه ویریږئ هغه د بربادېدو نه او د تباه کېدو نه بچ گئی تاسو ایگزیکټلی مای پوینټ زه خو هم دغه غواړم ادروایز هغه د یو جیل نه راوتی دی او دا هغه ځان سره بل جیل ته بوځي مولداد و خانجي ریحان راغواړه خانجي تاسو به هغه ته هیڅ نه وایئ بس کا
مس تاسو دونه ورځې اپسیټ ولې وای موږ تاسو ډیر مس کړی ځکه نه زه خوږ شوې وم کم ځای دیزی کې خوږ شوې وم لږ شانتې دلته کې په دیزی کې خوږ شوې وم بیا خو به تاسو ډیر خوږ شوي یئ چا وخلی وای تاسو ځکه نه زما یو ملګري جوبل کړی وم ولې زه ترې خفه شوې وم نو بیا هغه ته څه سزا میلاو شوې وه هغه ته خو هیڅ سزا میلاوله شوه بلکې ما ته سزا میلاو شوه ګورئ که نه زه تاسو له سکول ته سبق خیلولم رانغلم څنګه زه تاسو مس کولم داسې زما هم تاسو یادې دی زما مور پلار هم ډېر پریشانه شوي وو مه جاړئ مس مه جاړئ تاسو په دوا کوي کنه ټیچر ته ټیچر چې د ټیچر په لایف کې هر څه ټیک شي یس دلته بلکه د انسانانو اوسېږي یا دې سره به انسان جوړېدو لځې ملازم یم زه چې زه به په یو کور کې اوسېږم کار به کوم ډیډ دا هم زما کور دی ها کور هم زما دی که حاجره سره واده کوي نو بیا به ته دلته پاتې کېږي هغه ځای سره به ستا هیڅ تعلق نه بیا ټیک ده څه ټیک ده حاجره سره واده دې لوی کړی دی کنه نو دې لپاره چې تربيت ولو کی او ته د کور تلو تیاری وکا دا جنگ تا شروع کړی دی بل د یو انکار نه دا جنگ اوس ختمول هم تعالی دی او په خپل حوصله باندې دا د ګلو بادشاہ بچی دی حفیظ صاحب اوس تاسو دا خپل ځان سره وساتئ تاسو په کار به راشي مهرباني زه به وګورم دای سره خانجي نه موم دیو ته کتلو ضرورت نشته اوس په دیو ته خایو